نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عزتمندو طلبه کرامو، هارون الرشید زمانه وه. هغې دربار ته یو عیسايي پادري رالو. اجازت یې وغوښتلو، ورتل زما یو خبره ده. اجازت ورته میلاو شو. نو هغه عیسايي پادري چې دا یو معالج علاج کوونکی او مشهور حکیمو، نو دی هارون الرشید ته وایي ورته ما دینی علم هم حاصل کړی دی او حکمت مې هم حاصل کړی دی. ورته تاسو وایي چې په قرآن کې د ټول زندګۍ اصول شته. ورته آیا د صحت لپاره قرآن کې څه اصول شته چې هغې سره جسمانی صحت زمونږه ښه وي؟ نو هارون الرشید سره نږدې عالم ناسو. هغه عالم ته وایي ورته ته پاسه د دې جواب ورکړه. هغه عالم پاسېدو، ورته او قرآن کې د جسمانی صحت لپاره آیت شته، د هغې علاج شته او بهترین یو اصول شته. ورته څه شی دی؟ ورته کلو واشربو ولا تسرفو، خورئ او اسکئ او تاسو اسراف مکوئ. مطلب دا چې خوراک او اسخاک کوئ، دا نه کوئ چې تاسو لسانه د غذا ضرورت دی، یعنی د زیات خوراک نه منع فرمایلی ده. او چې کله انسان زیات خوراک نه کوي، کم خوراک کوي، نو هغې د وجې نه د ډېر شي بیماریانو نه هغه محفوظ پاتې کیږي. ورته دا خو ډېر بهترین اصول دی. ورته زه په خپل حکیم یم او ما ته د دې اصول پته ده. ورته ښه دا خو مې در سره ومنله. دین بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روحاني تعلیمات سره سره آیا د صحت د پاره څه داسې اصول ښودلی دي چې هغې سره جسمانی صحت خیال انسان ساتلی شي. نو د بیا ورته وفرمایل، ورته او ولې نه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې معده د ټولو بیماریانو بنیاد دی او جسم لره دا نه خوراک ورکوي چې سانه د دې ته د خوراک ضرورت دی او پرهیز د علاج نه بهتر دی. ورته دا حکیم وایي ورته دستاسو کتاب او دستاسو پیغمبر ډیر بهترین اصول بیان کړی دي او ورتل دی اصولو د جالینوس والا کم تیب د اروستو غرزولو. الله اکبر کبیره. الله رب العزت قرآن کې مونږ ته داسې اصول ښودلی دي که چېرته هغه اصول مونږ اپناو کو او احادیثو کې داسې اصول مونږ ته ښودلی دي که هغه مونږ اپناو کو، نو زمونږ د جسمانی صحت په هم خیال ساتلی کیږي، د دنیاوی خیال به هم ساتلی کیږي، د اخروی خیال به هم ساتلی کیږي. په دې حدیث کې تاسو پیلنې نمبر ټوکړه واورېدله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته وفرمایل چې معده د ټولو بیماریانو بنیاد دی. که چېرته دا معده د انسان صحیح وي که نه، نو انسان روغ رموټ وي. او دا معدې ته څه راځي؟ انسان چې کم خوراک کوي، که چېرته خوراک کې احتیاط کولو، نو د معده به صحیح وي. او چې معده صحیح شوه، نو انسان بدن به صحیح وي. او چې د انسان بدن صحیح شو، نو بیا د بیماریانو نه به بچ وي. دویم نمبر خبره چې د انسان جسم دپاره کم یو شي ضرورت وي، نو هغه د خپل جسم لره ورکوي. مثال په طور باندې ډاکټر یو دوايي درته ولیکله، وایي چې ته بیمار یې، دا اخره چې د ستا دا جسمانی کومه بیماری ده الله رب العزت تعالی شفا درکړي. نو بعضې خلک به تاسو کتلی دا دوايي نه خوري، دا دوايي خوړل پکار دي. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې د ستا جسم ته څه ضرورت دی هغه جسم لره ورکه. او ما تعالی را دې ټیم کې د دوايي ضرورت دی او ما ته هغه دوايي نه ورکو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان خلاف مو کړو. او چې کله مونږه جسمانی
لره دا غذا ورکو نو بیا به مونږ خیو. بل ټوکړه د حدیث چې دا درېمه ده پرهیز د علاج نه بهتر دی. نو تاسو به کتلی وي چې مونږ په دسترخوان کې نو الله دې معافي وکړي نو هر یو شیز اور لړه کوو او دا ډېر نقصان ده دی. مثال په تور باندې دا خوږ چې کم انسان ډېر زیات خوري نو شوګر مسلې جوړیږي. دارنګه پراټې چې زیات خوري د دې د وجې نه دا رګونه بندېږي. دا ملایي والا شیزونه چې کم یو شیز کې ملایي زیاته وي هغې د وجې نه کولیسټرول لیول های کېږي او دا ټول د بدن د پاره غیر مفید دي، مفید نه دي، نقصان ورکوي. که چېرته د یو انسان شوګر وي او ډاکټر د خوږو شیزونو نه منع کړی وي او بیا د په خپه کې هم زخم وي نو هغه دا خوراک چې دا خواږه خوري دا خواږه خوراک نه خوري بلکې زهر خوري. ولی هغه زهر د په جسم کې اثر کوي آخري سټیج ته داسې ورسي چې بیخي پکټ کړي. او بل دې سره سره چې خوراک کوي هغه خوراک سره احتیاط کوي. خوراک ډیر زیات نه دی خوړل پکار ولی چې کله خوراک تاسو زیاته کوي نو په جسم کې چربي جوړ شي او هغه چربي په بنا باندې د دې انسان وزن زیات شي. چې کله انسان وزن زیات شي نو هغه عبادت کې سستی راشي او عبادتو کې سستی دا د موټاپې په وجه باندې دا هغه زیات خوراکو په بنا باندې دا هغه خوراک چې دبا کم کولو د صحت په برابر اوس چې د خوراک زیات کو اوس د جسمانی مشکلات ډیر زیات دي عبادت صحیح انداز کې نشي کولای نو خوراک کم کول پکار دي د دې فواید ډیر زیات دي انسان بدن ور سره چست وي انسان چې خوراک لږ کوي نو عبادت خو په شوق سره کول شي ګرځیدا کوي نو خو نارمل انداز کې کول شي او چې کله یو مشر د لوی بدن والا کسوي نو هغه چې لګو ګرځي غریب بیا اساسا کیږي